خور نن ولا مونږ څه ورکو خور نن ورته مونږ کم عظمت ورکو خور نن مونږ ته په کم مقام ګورو خور نن مونږ کم دغه زړه درد دو نن مونږ هغې ته څه ورکړل پلار د خور لور د پاره ظالم او ورور د خپلې خور د پاره ظالم دی ظالم دی ظالم پلار لور له حق نه ورکوي جهادات کې ورور خپلې خور له حق نه ورکوي او د الله په ذات باندې قسم خور کمه خوري خور کمه خور ارزه کې دا خبره کوم ارزه کې دا خبره کومه چې ای وروره چې کله د خور بل کور کې ناستي کله نا کله ورځه کله نا کله دغه تور سرې له ورځه د خپلې خور تپوس کوه په کال کې خیر د یو جوړه قدر ته وړه یو جوړه نه د خپلې خور ته چې کله یو شي که نه او کور کې ورته حواله کې خورې تاله ما جوړه راوړې ښه خورې تاله ما جوړه راوړې ده نو چې ته کله را روان شي که نه نو دا خور چې کوم دی پرې کور کې دا دواړه لاسونه دې شي پورته کړي الله باندې مې ورور جوړه راوړه الله زما ورور له ډېر څه ورکه او ستا خور بیا څه کوي اقه جوړه راوالي نو خپل سخر ته وایي بابا وګوره که نه مالې مې ورور جوړه راوړې ده خو هغې ته وایي ګوره که نه مالې مې ورور جوړه راوړې دی خاوند ته وایي ګوره که نه مالې مې ورور نن جوړه راوړې ده قسم دی چې دا تورسرې په پردی کور کې تا ته دعاګانې کوي حالانکې هغه تورسرې چې ستا کور ته کله راشي نو د هغه کور نه یې زړه زخمي زخمي راوړي د هغه کور نه چې کوم دی زړه قطره قطره راوړي د هغه کور نه چې کوم دی خپل زړه هغه چې کوم دی زخمي زخمي قطره قطره او په زړونو باندې ډېر لوی د غمونو غرونه پراته خو چې کله کور ته راشي نو مور ته م خاندي او پلار ته م خاندي مور ته م خاندي چې داسې نه مور مې ناراضه شي چې زما بچی خفه ده پلار ته م خاندي داسې نه چې دا پلار مې ناراضه شي زما دا بچی خفه ده رور ته م خاندي داسې نه چې هغه پوه شي چې زما دا خور خفه ده هر چا ته خنداګانې کوي حالانکې د هغې په زړه باندې دننه اور بلي د هغې په زړه باندې دننه اور بلي خو خپله مور نه خفه کوي خپل پلار نه خفه کوي خپل چې کوم دی رور نه خفه کوي په خندا خندا باندې دا قضیې نه روان شي که په ټول لار باندې جاړي نو غریب وجاړي خو خپل مور او پلار له درد نه ورکوي نن هغه خویندې ما ورته هېرې کړي پیغمبر علیه صلات وسلام سره کمه مینه کوي پیغمبر علیه السلام سره کم محبت کوي پیغمبر علیه صلات وسلام ته خپل څادر خور کو راځه شیما ته زما خور راځه زما په څادر باندې کښېنه راځه د محمد رسول الله په څادر باندې له پاسه کښېنه هغه شیما هغه شیما یو ورځ یې مور ته وویل مورې زه دا ګډې بېزي نه وباسمه هله به وباسم چې دا مکي رور ما سره وځي دا محمد دا به ما سره ځي که دی ما سره نه ځي که نه نو زه یې نه وباسم مور ورته ویل بچیه محمد ما نه مه جدا کوه صلی الله علیه وسلم دی ما نه جدا کومه دی چې ما نه جدا کېږي زما زړه په ده پسې درد کوي زما زړه په ده پسې درد کوي او ورته وایي نه مورې چې دی را سره نه زه نه ځم چې دی را سره نه زه نه ځم نو مور ورته ویل بچیه ولې غواړې ویل مورې دی چې را سره ما یو درې مزې لیدلي دي یو درې خوندونه مې لیدلي چې دی کله ما سره مور ورته وایي بچیه څه دي لیدلي ته ما ته ووایه چې زه م واورم تا زما د محمد صلی الله علیه وسلم څه لیدلي دي تا زما د مکي د بچي چې کوم دی کمې ښکلاګانې لیدلي تا زما د مکي بچي چې کوم دی کم ښایسته او ښکلا لیدلي بچې ما ته م ووایه نو ورته وایي مورې وایي چې کله دی ما سره او دی ما سره او زه ځان سره بوځم نو فرمایي مورې مزه او لذت دا دی چې کله دی ما سره ځان سره بوځمه چې کوم ځای کې زمون څاروي سریږي د دې مکي رور د خاطره رب کائنات زر زر هغه ځای کې شین کیره زرغون کي مورې دویمه مزه مې دا لیدلې ده چې دا مکي رور زما غېږ کې زه د ده د چهرې دیدار کومه زه د ده د مخ دیدار کومه زه د ته کتنه کومه دی زما په غېږ کې پروت وي شفا ما کتله علامه سیوطي خصائص کبرا ما کتو مولانا محمد ادریس کاندهلوی سیرت المصطفی ما کتو ما به کتل ما به ویل خدایا دا څنګه عجیبه غېږه وه چې د لور غېږه وه نو هم پکې پیغمبر علیه السلام او چې د مور غېږه وه نو هم پکې محمد رسول الله شپږ کاله 6 سال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنو سعد کې د حلیمې سعدي ابۍ په غېږه کې دننه خوب کړی دی
حلیمه سعدیه به فرمای وی چې شپه به شوله خلکو به رڼاګانې کتې خلکو به چراغان کول بلول به خلکو به ډیوه بلوله او د الله په ذات قسم چې زما محبوب زما کور ته راغلی ما د شپې ډیوه نه ده بله کړې زما په کوټه کې به رڼا وه زما په کوټه کې به رڼا وه ما به ویل څه عجیبه غېږه وه حلیمه ستا چې شپه به شوه او پیغمبر به ستا د غېږ کې پروت و تا به وترسي مخ ته کتل تا به د دواړو جهانو سردار دیدار کو څه ښکلې غېږ وه الله اکبر الله تعالی د بنو سعد سفر مونږ ته رانصیب کو بنو سعد کې چې کم دی نو یو روژه مات یې زموږ هلته راغی روژه مات یې مونږ مات کړو چې روژه مات یې مونږ کله وکړو نو دغه وخت کې زما کشر ورور دی مولانا سلیم صاحب د هغه رنګ ما ته راغی چې ما ته رنګ راغی ما چې وکتل د دوی رنګ پې راغی نو ما د هغه طرفه ور میلاو کړو چې ور میلاو کړو نو سمدستي زما موره به زما لمبر پورته کړو چې موره به یې مې لمبر پورته کړو ما ته بچیه چېرته یې بچیه چېرته یې مې مورې زه خو بنو سعد کې یم ما ته بچیه کم بنو سعد مې مورې اقا کور کې ناست یم د حلیمې ابۍ چې پیغمبر علیه السلام پکې شپږ کاله د وړوکوالي منډې والي دي اقا ځای کې یم د پیغمبر پکې ورې ورې خپلې خپې مبارکې ښودي اقا ځای کې یم اقا ځای کې یم نو مور مې راته دې ځای نه وایي بچیه ته خو مولی ته ماته قار نه شي ته خو عالم ته ماته قار نه شي او بچیه زما یو خبره واوره دو کار وکړه بچیه مې څه وکړم مورې و یو دا وکړه دا کور د هر دیوال او دا ځمکه ټوله پر خپل شونډو باندې ښکل کا مې مورې ولې ویل بچیه که د پیغمبر علیه السلام د وړې خپې په کوم ځای باندې راغلي او په هغه ځای باندې ستا شونډې راشي که نه هم ستا د برکت کې ده چې هغې باندې ستا د شونډې ولېږي بچیه او ویل دویم ویل بچیه لاسونه پورته که او دغه وخت ځای کې ما دپاره وغواړه د ټول امت دپاره وغواړه بچیه وغواړه چې خدایه زه دې دلته د پیغمبر علیه السلام په کور کې کېنولم خدایه ما په جنت کې د محمد رسول الله نه مه جدا کوه ما په جنت کې د سید الانبیا نه مه جدا کوه بچیه وجواړه او ما لم وغواړه امت لم وغواړه او ځان لم وغواړه وللناس فیما یعشقون مذاهب د هر سړي د عشق مزاج جدا جدا دی د هر سړي د مینې لحاظ جدا جدا دی طریقه جدا جدا ده د الله په ذات قسم حلیمه سعدیه بیته شیما فرمایي وایي زه د خپل رور د مخ دیدار کوم د ده چهرې دیدار کوم زه ورته ګورم مور یو عجیبه نظاره مې دا کتلې مورې عجیبه نظاره مې دا کتلې ده چې دا ټول زناور زر زر ځان مول کی نو دا ټول زناور مرا روان شي زه د مکې رور د مخ دیدار کوما نو دا ټول زناور رانه ګیر چاپېر کینی دوی هم ټول د محمد رسول الله دیدار کوي فرمای مورې درېمه بې عجیبه خبره دا لیدلې ده چې کله اخبار ته مونږ لاړ شو نو څوک د ونو سوری ګوري څوک د ګټو سوری ګوري څوک د غرونو سوری ګوري چې د هغې د لاندې کیني و مورې عجیبه نظاره مې دا کتلې ده چې دا مکې رور زما سره غېږ کې وي دا محمد رسول الله صلی الله وسلم زما سره غېږ کې وي مورې خلک په سوري پسې ګرځي خو د دې محمد رسول الله خاطر دا دی چې د اسمان وریځه دا سوری په مونږ باندې راولي نو چې زه چې کم خوا ځمه نو دا سوری هغه طرف ته په ما پسې بیا را روان وي سوری په ما پسې ګرځي مورې زه ځان سره چې کم دی دا مکې رور بوزم هغه شیما پیغمبر علیه السلام ته په خیمه کې ناسته محبوب ته فرمایي د الله حبیب زه هغه شیما یم چې ته مې ګرځولی په غېږه کې زه هغه شیما یم چې تا زما په کور کې چې کوم دی وړوکوالی تېر کړی دی زه ستا هغه خور یم پیغمبر علیه السلام ته وایي خورې قربان حکم کوه تا زما کور